السلام علیکم عزتمنو نیلم ګل ولې په خپل خاوند یعنی په پولیسو باندې ونیولو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. مهرباني موږ همدا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته به پوره معلومات دررسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. د پښتو مشهوره ډانسر نیلم ګل خپل خاوند مراد ولې په پولیسو باندې ګرفتار. د دې غټه وجه دغه کېدلی شي چې نیلم ګل ځان ته ګاډه واغستو او مراد ته چې پته ولګېده نو زما طلاق شوې ښځې یعنې ګاډه واغستلو، نو سمدستي نیلم ګل ته ټلیفون وکړو او د مرګ دمکي ورته ورکړله. او نیلم ګل ویرېدله چې دا خو به یعنې په خپله باندې د اسم نه دی او په خپله مې نشي قتل کولی، خو دا به راپسې اوس به سړي به راپسې راولي او د شپې به مې قتل کړي او ګاډه به رانه وه. او نیلم ګل ویرېدله چې مراد ورته څنګه دمکی ولته ورکړله. نو نیلم ګل سمدستي تانل ته راغلله او راپورټ یې پرې وکړو. نو د راپورټ نه بعد په سبا باندې مراد او د مراد ډرورې دواړه ونیول. په دغه انظام باندې ونیول چې دوی یعنې نیلم ګل ته د مرګ دمکي ورکړې وه. مراد اوس په دغه انظام باندې ګرفتار شوی دی. په عزتمنو مراد اوس په ضمانت باندې خلاص شوی دی. د هغې نه بعد بیا نیلم ګل ته ټلیفون هم نه دی کړی. د مراد دغه مقصد و چې یعنې زه به ورته دمکي ورکم او نیلم ګل به ما ته ګاډی پرېږدي. خو نیلم ګل هم ورته ویلي چې دا ګاډی زما د بچو دی او دې کې به زما بچي چکرې وهي. عزتمنو ستاسو د دوی په هره باندې یعنې څه خیر دی. یو سړی خپلې ښځې له طلاق هم ورکړي او پرېږدي او بیا یې ښځه هغه ښه شي او ځان ته ګاډی واخلي، نو بیا خاوند ته په کار نه ده چې یعنې بیا خپلې طلاق شوې ښځې ته ووایي چې یعنې زه تا وژنم یا ګاډی ما ته بیا یې څه حق نه سازېږي. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي.